نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. رواه البخاري في شرح السنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم اولاد غرد په ایماندارو باندې د خپل ځانونو زیات او دغه بیانې د دې ایماندارو میندې دي. سورۃ احزاب نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي تر هغه وخت پورې سړی تاسو کې مؤمن نشي کېدی چې خپل خواهشات هغه په ما قرباني کړي نه او زما سنت تابع کړي نه، او تر هغه وخت پورې یو کس تاسو کې مؤمن نشي جوړېدلی چې دی د خپل اهل و مال، د خپلو بچو، د خپل مور و پلار او د ټولو خلکو نه ځان ته مینه زما سره نه کوي. پیغمبر محبت نبوي دا د ایمان یو مضبوطه څانګه ده. د نبی علیه السلام چې د خپل ځان نه زیات محبت وي نو دغه سړی د دې خبرې حقدار نه دی ځان ته مؤمن او مسلمان وي. په دې وجه باندې ته به خپل ځان، خپل محبت اختیاري او غیر اختیاري او عقلي او عقلیات ټول به د پیغمبر د مینې نه قرباني کې. صرف د شاعرانو مینه به نه، د شاعرانو مینه، او شاعرانو کې خش صحیح عاشقان تیر شوي دي، دا نه چې نه دي تیر شوي. حسان بن ثابت تیر شوی دی، لبید رضی الله عنهم تیر شوي دي، کعب زید مالک رضی الله عنه تیر شوی دی. په تابعینو کې، تبع تابعینو کې ښه عاشقان پښتنو شاعرانو کې او عربی اردو شاعرانو کې تیر شوي دي. خو د هغې شاعرانو نه چې تش سرسري اشعارو کې د مینې اظهار کوي او نور مینه نه وي، نه، حقیقي مینه. پیغمبرانو ته د پیغمبرۍ د حاصلولو دپاره محنت ضرورت نه وي. پیغمبري کسبي شی نه دی، په دې خبره ځان پوه کړئ. ډاکټري چې حاصلې نو ته به کسب کې، انجینري چې حاصلې ته به کسب کې، عالم جوړېدل غواړې کسب به کې، قاري جوړېدل غواړې کسب به کې، منډه به وهې محنت پکې. بزرگ جوړېدل غواړې، ولی د زمانې جوړېدل غواړې، محنت پکې، عبادات پکې، ذکر پکې، تلاوت پکې. خو پیغمبري کسبي شی نه دی. پیغمبران پیدایشي طور باندې زاهدانی، پیغمبران پیدایشي طور باندې عالمانی، پیغمبران د پیدایش سره قاریانی، او پیغمبران د پیدایش سره چې کوم دي هغې کمال ته رسېدلي الله رسولي. دا کسبي شی نه دی چې ډېر عبادت یې سړی وکړي هلته پیغمبري میلاو شي، ډېر محنت یې وکړي هلته پیغمبري میلاو شي. د دې وجې دغه مخلوق الله تعالی په دې ځمکه باندې او د اسمانونو د مخلوقاتو نه هم او د ځمکې د مخلوقاتو نه هم اوچت پیدا کړی دی. په دې وجه اسمانونو مخلوقات فرشتي هم د هغوی خدمت لري.
داوی خدمت لراځي او داوی خدمت کې فخر غني. کومه فرشته چې پیغمبر ته وحی راوړي نو هغه فرشته د نور فرشتو نه ډېره اوچته. جبرئیل امین قرآن راوړی دی، وحی راوړی دی نبی علیہ السلام ته. په ټولو فرشتو کې بهتره فرشته، عظیمه فرشته. دا قدر و قیمت هغې ته هم د دې قرآن په نزول او د پیغمبر په راتلو میلاو شوی. د دې وجې نه زموږ دپاره فخر دی چې موږ امت محمدي صلی الله علیه وسلم کې پیدا یو او موږ د نبی صلی الله علیه وسلم امتیان یو او په دې امتی اجابت کې یو. امتی دعوت کې نه یو، امتی اجابت کې یو. الحمدلله مسلمانان یو، ایمان هم راوړی دی. لیکن ځان کتل غواړي چېرې په دې امت کې خو یم خو چېرې د دې مستحق یم که نه یم. د نبی علیہ السلام امتی یم خو څنګه چېرې د دغې نوم ځان ته نسبت کولو مستحق یم که نه یم. د دې وجې نه نبی علیہ السلام د ټولو صفاتو جلالی او جمالی او عزتمندو اخلاقو، صداقت او دیانت او بهادرۍ او د شجاعت، د همدردۍ او د خمخوارۍ او د احسان او د ښه سلوک او د نرمۍ، د شرم او د حیا او د عفت چې کومه د پیکرو یو مجموعه وه. په دې وجه باندې شاعر دا خبره کړې ده، نو دا خو هغه دوه درې ټکي را جمع کړي دي، خو د دې مطلب څه دی چې هغه دا ویل چې حسن یوسف دم عیسی یدی بیضا داری آن چې خوبا همه دارد توی تنها داری. د ټولو پیغمبرانو کمالات چې را جمع کې نو تنی تنها نبی علیہ السلام یوازې چې کومه مجموعه ده. که ته د یوسف علیہ السلام حسن وې او که د موسی علیہ السلام یدی بیضا وې او که تر بل پیغمبر بل کمالی، هر پیغمبر د کمال نه ډک دی. ټولو پیغمبرانو سره به مینه کې د ایمان اهم شاخ دی، بغیر د دې نه ایمان د سر نشته نه. چې ساره پیغمبرانو سره مینه نه وي. خو بیا د خاتم النبیین محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره خو مینه ټولو پیغمبرانو کړې ده چې د هغه په امامتۍ باندې اتفاق وکړو. په بیت المقدس کې نبی علیہ السلام د ټولو پیغمبرانو ارواحو ته الله تعالی جسم مثالي ورکړه، هغه جسم نورانی چې څنګه په دنیا کې وو خو لیکن خوراک څښاک ته محتاج نه و، د نور نه جوړو. هغه جسم مثالي سره هغه ټولو پیغمبرانو په بیت المقدس کې د نبی علیہ السلام پسې وروستو چې دی امامتي وکړه او د هغه نه امام الانبیا جوړ شو. امام الانبیا، دا امام الانبیا لقب ته په دغه امامتۍ ورکړی شوی. اوس هغه ټولو پیغمبرانو د هغه سره مینه کړې ده. بره د ملاقات چې کومه دی نه هر پیغمبر شوق اختیار کړی دی، ملاقات یې ورسره کړی دی. د دې وجې نه نبی علیہ السلام سره مینه کول دا یوازې زمونږ د ایمان تقاضا نه ده، بلکې دا زمونږ د غیرت تقاضا هم ده. د غیرت نو چې د پیغمبر په شان کې څوک ګستاخي کوي نو د هغې مخالفت کول دا هم زموږ د ایمان تقاضا ده او دا هم زموږ د غیرت تقاضا ده. فتنې زیاتې شوې، دومره حد ته ورسېدلې چې فروعیات او عملیات راټینګول خو دا دومره غټه خبره ده. خو لاړې عقیده او خپل ایمان راټینګول ډېر ګران کار شوی دی. په دې دور کې خپل عقیده او خپل ایمان راټینګول مشکل شو او ټوله دنیا لګیا دي په څه ګوري څه اوري، بې سوچه بې فکره بې تحقیقه. او دنیا چې کومه دی نو هغه روانه ده فتنو دلدل ته چې کوم دی غورځېږي ورځ په ورځ باندې. کم خلک چې څومره زیات موبایل ګوري دومره زیات ګمراهۍ طرف ته روان دي. ډېر زیات چې سوشل میډیا او فیسبوک ګوري دا زیات ګمراهۍ طرف ته روان دي. ډېر کم خلک داسې دی چې په سلو کې 10 کسان یا 20 کسان به داسې وي چې هغه به داسې کوي. لیکن تاسو نشئ، تاسو ته پته ده تاسو خپل سوشل میډیا نه څه خبرې. دا څومره سسټم چې دی په دې غونډ سسټم کې په 100 کې 1% د مسلمانانو سره دی، 1%، 99% د یهودو سره دی. په 1% کې
99% د خرو سره دی، 1% د مولیانو د اسلامي تحریکونو سره او د تقریرونو سره او د مناظرو سره او د بحثونو سره دی. 99% ډمانو سره، جړاګانو سره، دلګانو سره، د بېغیرتو سره، د خلکو سره دی. په 1% کې 99% د هغوی سره، 1% د دې خلکو سره دی چې کوم وایي چې مونږ یې صحیح، هغه 1% کې 1% صحیح نه استعمالېږي. ځکه چې په هغې کې هماغه 99% څوک دي؟ هغه منکرین حدیث دي، قادیانان دي، پرویزیان دي، څوک د چا عقیدې بربادوي، څوک څه کوي، څوک څه کوي. زیات پرچار هغه خلک دی د هغوی، هغه استعمالوي. ته به څه پیدا واخلې؟ څومره پیدا به ترې واخلې چې ته د هغې خلکو پیجونه ګورې چې هغوی انکار حدیث هم کوي او د پیغمبر توهین هم کوي او اهل سنت والجماعت د سر نه مني نه، نو بله ورځ ته هم هغه شانتې په هغې رنګ کې رنګ شي. تاسو ته پته ده د ګستاخۍ دا څومره حد کېږي که نه، چې د پیغمبرانو شان کې دا ګستاخي کوي، نو دا خو یې کم اصل د بنیاد چې وګورې که نه، نو بنیاد به ټیک نه وي. دا خبره یاد ساتي. ځکه پته لګي هغه یو سړی راغلی وای، هغه د ګوړه دوړ لپاره چې کوم دی اس اخیستو، نو چې کله استبل ته راغلی دی، نو هلته کم چې دا اسونو ماهر دی، نو هغه ورته ویلی دی چې ما له داسې اس راکړه چې یاره زه نو ډېر ماهر یم خو چې اس تیز وي. نو هغه ورته داسې یو خوار غوندې اس ښودلی دی، و چې دا اس چې کوم دی دا واخله، دا ډېر مزیدار دی. او ته چې ولي وی بس دا ښه دی دا واله، زه پوهېږم زما د دې عمرونه وشو. هغه ولګېدلی داسې سوار چې کوم دی اس یې واخیستو، وایي دا راله ونې نه راکړې، هلکه ویل دا ما اخله، په وخت د منځ ضرورت کې به دې پرېږدي. ویل نه نه، هغه چې کله کم میدان کې پې منډه وواله په ده باندې او په هغه بل باندې، نو دا چې کوم دی سړي خوښ کړی و، نو هغه ډېر تیز او توند او چابک و. په دې محض کې خبره یاده شوه، امام ابو حنیفه رحمه الله تللی و حج له. په حج کې د امام اوزعي سره ملاو شو. امام اوزعي سره بحثونه هغو علماو مجتهدین حضراتو اوزعي سره فرف الیدین بحث وکړو. بیا د هغې نه بعد امام ابو حنیفه رحمه الله مدینې ته راغی، امام مالک سره ملاوېږم. امام ابو حنیفه امام مالک نه مشر دی، 14 کاله یا 14 کاله دی مشر دی، ځکه امام سے 80 هجری کې پیدا دی او امام مالک چې کوم دی 93-94 هجری کې پیدا دی. خو په حدیثو کې امام مالک د ټولو استاد دی، هغې ته استاد الکل وایي. امام شافعي شاګرد دی، امام احمد شاګرد دی، ابو یوسف شاګرد دی، محمد شاګرد دی، امام صاحب شاګرد دی، زفر شاګرد دی. چې څومره امامان په هغه وخت کې وو تقریبا ټول شاګردان دي په حدیثو کې. امام مالک سره کېناستو، بیا امام مالک ورته ویلی داسې وکړه چې درس خو دې واورېدو، حدیث واورېدو، ته اوس وګرځه مدینه کې نور درسونه دي هغې کې هم کښېنه لږ لږ. نو هغه لاړو، د امام مالک استاد دی ربیعة الرای. ربیعة الرای د هغې خواله لاړو، عبدالرحمن بن فروخ نومې دی. د هغه سره کېناستو، هغه سره په درس کې ډېر بېشماره خلک وو، په زرګاو خلک وو سره طالبان. بیا د هغې نه پاڅېدو، بل یو درس و هغې له لاړو، هغه د درس د ابو زناد و. د ابو زناد سره لږ خلک وو. واپس چې راغی، امام مالک رحم الله ورته ویلی چې لاړې وي چې هغه چې دواړو درسونو ته کېناستې ویل چې هغه ورته ویل ته خفه کېږې نه، نو نوم او چرچه خو د ربیعة الرای ډېره زیاته ده، ډېره چرچه ده، خو عالم هغه نه دی، عالم ابو زناد دی. وایي چې 100% ټیک خبره دی وکړه. نن سبا دا خلک هم تاسو ګورئ که نه، بس داسې ځان یې سنبال کړی او داسې میک اپ کړی دی. بعضې خلقو ملیانو، بعضې مجتهدینو حضراتو مقررینو چې پروګرام له راځي خانه ځان یې سنبال کړی او دا تر دوندړي ته خېږي. د خلکو په ذهن کې دا دی چې علم هم دې ته وایي، علم پټکي ته وایي، علم جامو ته وایي، علم چې کوم دی چغو ته وایي، علم خلطو ته وایي، دغې شیزونو ته وایي. علم دې ته نه وایي.
علم ځان له شر پر دماغ پر زړه کې پروت دي، او که په جامو باندې په لباس شي نو بیا خو موږ د سر نه مولیان نه یو، بیا هم پکې راښکلي والا دغه د جامو خیال خو زه ساتم نه مصنوعیت کومه، نه مې د موسنیت سره لګي. کم شی چې په شریعت کې ټیک او جایز و هغه به استعمالوم، څوک خفه کېږي خوشحالېږي. شریعت کې ناروا او کوشش وکړو ځان به ساتو، ګناهګار به یو. خو مصنوعیت دا خوشی شي دی. نو امام ابو حنیفه رحمه الله ورته ویلی چې نوم خو د هغه زیات دی، خو چرچا خو غوره چې کوم دی نو څوک دی؟ دا ابو زناد دی. ابو زناد عن الاعرج عن ابي هريره، دا اوچت سند دی د بخاري. ابو زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضی الله عنه. نو ظاهري ډانچه جوړول ځان له شی دی. اب جوړې د شریعت مطابق، د اسلام مطابق پیسې کې دا به جوړې، خو د اسلام مطابق سمې ویله ها که یاد دی ورته. نو ورته وویل چې دا واخله او دا ماله وه چې ته ګوره ما دوکه کې آوازه صحیح ده ښه په ګران روپۍ پې خرڅ کړو. و چې کله مقابله شروع شوه د ټولو نه مخکې د اس روان دی، د خوشحاله دی لکه خوش جابل مې نه دی اخیستی، او ناګهانه وله راله. چې وله راله بیا د ملک صاحب ټوپ نه شو ولی، او چې وله راورسېده نو ټول اسونه پورې وتله، د اس په ځای ودرېدو. وهیه 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 خوند نه کوي. نو واپس یې راوستو، استبل والا ته وایي چې ګوره تا ما سره دوکه وکړه، داسې اول څه چل شوی دی، خو د اوبو نه ټوپ نه شي والی، تا ته ما نه وویلي چې په وخت د ضرورت کې به دې پرېږدي. اول چې ولي و چې د دې مور او د دې نیا هغه د اوبو نه هېرېدل، چې کله به اوبو ته ورسېده نو بیا به چا پلار پې اړول وی. نو ما کتلی نه و، نه مې سواري کړله، اوبو ته تلی نه یم، خو ما ته پته و چې هغه رګ به پکې. د دې وجې نه که مسلې رنګ چې کومه دی نو دا د مخکې نه رواني صدو په صدو باندې. د دې وجې نه چې کم خلک د پیغمبر په شان کې نن یو یا بله ورځ څو ورځې کېږي د پیغمبر په شان کې یو سړي داسې میسج کړی دی، داسې خبرې کړې دي چې هغه قتل هم. زما پرون اول مدرسه کې شب بیدارۍ کې تقریر و په انکار حدیث باندې. د هغې نه مخکې چې دی نو بس ماښام مونځ پسې و، زه رالم کمرې ته، بس یو کس ما ته هغه میسج وښودو، بس زما ورته تا ډېر بد وکړه، ما زه اوس تقریر نشم کولی. یعنې د پیغمبر په شان کې داسې خبرې کړي. د دې مطلب دا دی چې د نسل د نیا د نیا نیا د نکاح هغه هم دغه شانتي و. او تاسو ته پته ده دا قسم خبرې چې کومه دی دا د مسلمانانو په بچو کې خلک کوي. دغه پښتون دی، پښتون کې میسج، پښتو کې میسج لیکلی، داسې میسج لیکلی زما د اندازې مطابق دغه میسج کتل هم کفر دی. د پیغمبر په شان کې داسې خبرې کړې دي چې دا سړی ویلی نه شي، دا شیطان نه دی کړي، دا یهودي نه دی کړي تر اوسه پورې، دا عیسائی نه دی کړي، دا هندو نه دی کړي، دا سیک نه دی کړي، خو دا د مسلمان منافق بغیرته زوی دی هغه کړي دي چې ځان د مسلمان وي. نو د دې وجې نه مسلمانانو مونږ خو د هغې سره څه کولی نه شو، چې خیري ورته کولی شي، الله دې وسېږي. نور خو چې څوک یې کولی شي هغوی ته پته دی، حکومت ته هم پته ده، خو حکومت غریب خو د هغوی سره میلاوي. دا ټول ادارې چې کومه دی نو دا خو هغه دی دغه ته هم ستاسو بل کاټن خېجولی دی که نه، کاټن یې خېجوئ. ستا د میزایل څه ضرورت دی او ستا د دې تجربو څه ضرورت دی؟ څه فایدې ده؟ نه پکې وطن ته پیدا شته او نه پکې اسلام ته پیدا شته، نه پکې مظلوم ته پیدا شته. ځکه چې کم وخت نه ایټم بم جوړ شوی دی، موږ زوال طرف ته روان یو. ایټمي وطنونه چې کومه دی نه کم کمال ته رسېدلی دي، هغه په بجلۍ خود کفیله دي او په تجارت خود کفیله دي. هغوی وطن کې چې کومه دی نو هغه هر شی موجود دی. ستا په وطن کې سري ستا خو ایټم بم تماکه چې کړله مرداره ذلیله، د هغې نه وروستو چې کومه دی نو په زوال باندې روانې، په ښکته باندې روانې. څه دي کړي دي؟ بجلۍ ختمه شو ده، تیل ختم شو دي، ظلم حد درجې ته رسېدلی، ریټونه ښه زیات شوي دي. زموږ ته څه پیدا دی؟ ته ډانګي زموږ دپاره ښه دي که نه؟
میزایل می دما وکړو 4 میل کې وشتل کې 4 میل کې پاکستان کې دنه 400 میل کې ودنه پاکستان کې وشتل کې کنه پاکستان په وله وزیرستان په وله پښتون په وله ال د کله مسلمانان شهیدان کیږي او ماشومان شهیدان کیږي نو پدې کې وسکه تاسو خیسته مسلمانان یې پالتو مسلمانان او خیسته مسلمانان یاره چې پټ پټ امداد ور سره کوي ماړه پټ پټ امداد ور سره کوي یو سړی په ښکاره باندې مظاهره نشي کولی نه به پټ امداد څه وکړي یو سړی د خلک یې ډبۍ او ډبۍ او ډبۍ او ته به جب کې 2 روپۍ کېدی ورته وایي چې خیر دی من لږ صبر کوه دې ته پټ امداد وایي د حجاج ابن یوسف په شان ظالم چې د حسن بصري د قول مطابق د قیامت په ورځ باندې په میدان محشر کې د نمرود نواله تر فرعون او د فرعون نواله تر ابو جهل پورې ظالمان او سرکشان نه وځي نو حسن بصري ورته ویل چې زه به د خپل بدمعاش ور پرېږدم نو قسم دی چې که څوک یې مخې ته راشي او ورته چې څوک پرېږدي حجاج ورته وایي تا پرېږدم بسي لیکن د ظلم سره د غیرت نه ډکو د ظلم سره د غیرت نه ډکو زما اندازه هم دا چې په دغه غیرت په الله جنت ته داخلي دومره غیرتي انسانو چې د یوې جنۍ مسلمانې په خط باندې په بر صغیر باندې چې کوم حمله کوي او وی ویل چې خنن ګړي چې کوم دی را پاسېدلې دي او هغه په زمرو حملې کوي نن ګړو هلته زمري مات کړه د هغې وجه دا چې کوم زمري دي نو د هغوی نه ګړي جوړې شوي دي ګړي په دې وجه باندې نن سبا ورځ په ورځ باندې پریشانو خبرې راځي او دا خبره یاد ساتئ چې کافر دنیا چې کوم په تندر ملګوي خو د دې فلسطین په وجه باندې دا مسلمانه دنیا چې کوم دا به الله په قهر ګرفتاروي دا یاد ساتئ څنګه چې پاکستان د مشرف د وجې نه الله په قهر ګرفتار کړی دی چې مشرف جامع حبسه ورانه کړه او قرآنونه وسېځله او جامع فریدیه ورانه کړه او لال مسجد یې وشتو یو مسلمان هم حرکت نه کړی ځکه تاسو خاص هم وایي چې دا کوم اسلامي تحریکونه دوی به مظاهرې کوي دا نور پاټۍ ماټۍ خو ځان ته مسلمانان هم زما خلې نه وایي دوی خو د سر نه مظاهره نه کوي نه د دوا چل ورځي نه جنازې چل ورځي نه د اختر د مانځه چل ورځي دغه لیډران دي او خو پرېږده او خو دغه لوښي دي لیکن د هغې په باره کې چا دا نه وویلې چې هلکه دا ظلم کېږي او دا خلک یې وشته او دا ماشومان یتیمانان یې وسېځل تاسو پوهېږئ که نه یې پوهه د هغې ورځې نه وروسته پاکستان ذلیله شو دومره مړي وشو دومره خو پاکستان دا پوره سور شوی نه دی که نه دماکي دي او قتل دی او بدامني ده او هر شی روان دی دا د هغې مظلومانو هغه سزا را روانه ده او هغه امریکې هم ویلی چې لکه دا څومره غټ ظالم مشرف دی چې د ګوره هغه ماشومان وسېځل یعنې هغوی ویل د هغوی په خولې دا کار کړی او هغوی دا خبره وکړه دغه شان دي اوس نن ټوله اسلامي دنیا هم د پیغمبر په شان کې چوپ دي که د هغې ته کنځلي څوک کوي کار څه کوي او هم د فلسطین د مظلومان په باره کې چوپ دي ولې ستا څه خیال دی چې دا اسلامي دنیا به بچ پاتې شي ولې الله تعالی د هغوی امداد نشي کولی خو ما او تا ځان ته مسلمانان څنګه وایو یو طرف ته ځان ته عاشق رسول وی او یو طرف ته عاشق الله ځان ته وی او بل طرف ته ځان ته ښه بهادر وی چې زه داسې تکړه یم او چې پریډ کې نو چې ځان دې سنبال کړی کومه وردیانې چې تا اغوستې او کومه پیتې درته لګېدلي دې پیتو څه ضرورت دی دا پیتې خو چې کومه دی نو هغه ډمانو ته هم لګېدلي دي هغوی ته ورې څه پیدا شوه پیتې کار نه کوي شډل بډل خالد ابن ولید په کار دی شډل بډل سلطان صلاح الدین ایوبي په کار دی چې توره چلیږي او لاس یې چلیږي او دماغ یې چلیږي او ایمان یې چلیږي او عقیده یې چلیږي تش په جبې کار هم نه کېږي او نه تش په پیتو باندې کار کېږي د دې وجې نه کلک مسلمان په کار دی ساده مسلمان په کار دی تش هسې خبرې کوو څه وکړو و دغه خبرې پاتې دي چې دا هم نه کوو نه کېږي نو خو غیرت ختم دی ځان برابر کوي خپل کشران برابر کوي خصوصي طور باندې چې کم خلک یونیورسټو ته او کالجونو ته دا خپل هلکان لګي د دې لږ جانچ پړتال اخلئ په دوی لږ نظر ساتئ نن ستا په کلي کې هم دهریان موجود دي ستا په کلي کې هم داسې خلک موجود دي چې د شان پیغمبر د عظمت چې کوم دی د هغې په باره کې ډېر ګډې وړي وي دا یې په کوم ځای کې سبق ویلی دی په مدرسه کې
نه په جماعت کې نه دی ویلی دا ستا د پاکستان په هغه ادارو کې ویلی ته به کې خلک پکې جوړېږي نه خره پکې جوړېږي خلک پکې نه جوړېږي خره پکې جوړېږي چې هغه بیا نه انسان پېژني نه اسلام پېژني او نه ایمان پېژني نه الله پېژني نه رسول پېژني نه ظالم پېژني نه مظلوم پېژني آتش خپل خواهش پېژني خپله خېټه پېژني تاسو ونه کتل نن چې کومه دی نو د معمولي غوندې د دوپړۍ باجې رباب ستار دپاره جلوس ایستی شي ان بغاوت اعلان زه بغاوت اعلان کومه سټوډنټانو زه اعلان کومه دې ته څه وایي چې ته رباب او ستار او هر څه رالې یو سړی مړ شو شهید شو الله دې له شهادت مرتبه ورکړي کور والو دې الله صبر جمیل ورکړي ما اوس څه کار دی ما اوس کار دا دی چې د ظلم سره مرګ شوی تر ظالم خلاف راوځه لیکن ته د الله تعالی خلاف بغاوت کې ستاسو په دې خال کې یو ځل مړی شوی او ټولو خلکو چې کومې تورې ټوټې تړل وې ټوټې څه یې کوله وایي مونږ چې کومه دی د الله تعالی نعوذ بالله د هغه خلاف مظاهره کوو ولې زموږ دا تاسو تور ټوټې پېژنئ بایکاټ ته وایي که نه توره جنډه چې کومه دی په قبر ودروله چې مونږ چې کومه دی نو بایکاټ کوو د الله تعالی د زموږ سره ظلم کړی نعوذ بالله دا زموږ مسلماني ده دې نه مونږ خبر نه یو دې وجې نه د الله دپاره په دې خپلو بچو باندې نظر ساتئ او ګورئ محبت رسول د نبي صلی الله علیه وسلم مینه چې تر نبی علیه السلام په شان کې څوک خبره وکړي او ته پې خفه نه شوې او ستا زړه پې درد ونه کو نو بیا په قلاره کښېنه خپل ایمان اسلام زوتو را زوتومه ستا نه خو حجاج ابن یوسف هم بیا ښه بیا دا مه زوتو ستا زړه درد کوي خفه شي نور څه نه شي کولی زړه خو دې درد وکړي که نه پریشانه شي چې لکه پروردګاره داسې دي دا خلک څه کوي د دې وجې نه یاد ساتئ دا زموږ فتنو دور شروع دو د فساداتو دور شروع خپل ایمان ساتل ډېر ګران شوي دي خپل عقیده ساتل ډېر ګران شوي دي هغوی کار کوي تاسو ته پته ده د نن نه څو کاله مخکې 10 سال به کېږي یا 12 سال 10 سال یا 12 سال مخکې په ټول پاکستان کې تاسو ته پته رہی په ټول پاکستان کې مدرسې دي که نه هر یو سړی مدرسه لاندې او مدرسه باندې مدرسه لاندې او مدرسه باندې هر ځای کې مدرسې دي چاله چنده ورکړو تا چاله چنده ورکړله مړه میلو 10 روپۍ دې ورکړې دي 10 روپو باندې چې کومه خبرې کې او دلته وګوره ځه ستا د خال په دې مدرسو کې ټول طالبان چې راغونډ کې 2000 طالبان نه جوړېږي لیکن تا خپل سکولونه وګوره په دې کې 100 زره دي په دې یو سکول په دې پبلک سکول کې چې کومه 2000 نه زیات سټوډنټان دي هغه درته ښکاري او دا درته نه ښکاري بیمانه د اسلام به راټینګېږي څنګه په ټول پاکستان کې 35 لاک چې کومې طالبان دي 35 لاک طالبان په مدرسو کې دي تاسو ته پته شته دې نه خبر یې منکر حدیث او قادیانانو پرویزیانو په اتفاق سره د 35 لاک نه زیات چې کومې ستاسو کتونکي چې دا جوړ کړي یعنی دا وایي 35 لاک نه زیات سټوډنټان چې کومه دی ستا په دې موبایل باندې موجود دي او د هغوی مسلک د هغوی مذهب او د هغوی عقیده او نظریې د هغې پرچار کوي ته خو دې خبر هم نه یعنی هغوی دا سوچ کړی دی چې موږ داسې مدرسې په پاکستان کې خو جوړولی نه شو چې د مدرسې او هغه موږ د پرویزیت او قادیانیت په نوم باندې جوړه کوو شته ستاسو په سکولونو کې بلا سکولونه دي چې پاکې د عیسایت پرچار دی پاکې د یهودیت پرچار دی پاکې د قادیانیت پرچار دی مدرسه کې د چا پلار هم دا پرچار نشي کولی او نه پکې شته نه څوک راتلی شي ولیکن په دې ادارو کې نه دي پروفیسران قادیانان پرویزیان پکې شته دی منکر حدیث پکې شته دی دهریان پکې شته دی دا پکې نشته دا مظاهرې د سټوډنټان کې ته یو مدرسه وښایي پاکې چېرته دهریت چې کوم دی مظاهره چا کړې ده لیکن دوی یې کوي په دې ادارو کې هم شته په دې هر څه کې شته دی هغوی دا سوچ وکړو چې یاره مونږ که فرض کا مدرسه جوړو اداره جوړو په دې نوم باندې دا ګرانه ده نو څه چل کول غواړي پمفلیټ تقسیمو دا هم ګران دی کتاب تقسیمو دا هم ګران کار دی مخالفت له به خلک راځي د مدرسو د سټوډنټانو اندازې چې ولګوري دا 35 لاک دي موږ له په کار دي 50 لاک د دې په مقابله کې جوړ کړو 12 کاله مخکې 35 لاک جوړ کړي دي اوس په پته نه کروڑ ته رسېدلي که څه ته به رسېدلي هغه د هغوی دپاره پوره دي
ستا په کور کې دی، د هغه په کور کې دی، دا په کلي کې دی، دا بل په محله کې دی، په هغه ځای کې دی. څوک د غامیدي په شکل کې د هغه حمایت کوي، څوک د مفتی منیر شاکر په شکل کې د هغه حمایت کوي، څوک چې کوم دی په هندوستان کې چې کوم لوښي یو خو مړ دی د هغه لوښو په شکل کې چې کوم د هغې حمایت کوي. چې بشماره دي د هغوی د ادارو پرچار کوي. خو مونږ هېڅ هم نه یو. مونږ موبایل د څه شي دپاره استعمالوو؟ څه فایدې لري؟ هېڅ فایدې نشته دی، بلکې د ځان د تاوان دپاره او د اسلام د تاوان دپاره. کم سے کم دومره سوچ خو پکار دی که نه، په داسې انداز باندې خو سړی وګوري که نه چې چېرته عشق نبوي اظهار خو وکړې که نه، د محبت الهي اظهار خو وکړې که نه، چېرته د هغې مردارانو خلاف چې کومه دی نو څه خبره خو وکړې که نه. دا یاد ساتئ، د پیغمبر سره مینه دا بعیني ایمان دی، او د پیغمبر په توهین باندې نه خفه کېدل بعیني کفر دی. په هغې باندې به خفه کېږي، د ژبې اظهار به کې، د قلم اظهار به کې، د سوچ اظهار به کې، چې څومره وستې وي هغه به کې. او که هېڅ نور نه شي کولی، زړه کې خو دردمن به شي که نه، پریشانه به شي. الله تعالی دې موږ دردمند کړي په دې خبرو باندې که نه. ورځ په ورځ حالات خرابېږي، ورځ په ورځ باندې ایمان چې کوم دی خراب شو. ډېر خلک چې ځان ته ایماندار وایي مسلمانان یې خو بې ایمانه دي. د هغوی په شان کې چې دا خبره د څه خبره نه ښکاري. نو تاسو اوس وګورئ چې داسې حد ته چې کومه دی نه خلک وغورځېدل. دا یې که نه سړی چې کله د اسلامي دنیا چې کله وغورځېږي یو بیا دې بادشاه ظفر جوړ شي. ته پوه شوې؟ زمونږ د دې نه بادشاه ظفر دلې جوړ شوي دي. هغه غریبانانو له چې کومه دی نو د خبرو کولو چل نه ورځي، هغوی له طریقه د دې نه ورځي چې زه به څه وایم، خپله مدعا به څنګه پیش کوم. چې یو مسلمان په خپله په کلمه نه پوهېږي که نه یو مسلمان بادشاه په خپله په کلمه نه پوهېږي، هغه له کلمه نه ورځي، هغه ایمان مفصل او مجمل نه پېژني، هغه د جنازې مونځ نه پېژني، هغه د اختر مونځ نه پېژني، نو هغه به د اسلام دپاره څه کار وکړي؟ زه دې ته حیران یم. دا خو تاسو چې کومه دی داسې توقع کوئ لکه د شنډۍ نه چې کومه دی د امونو چې کومه توقع کوئ چې دا به امونه ونیسي. نو چې ستاسو زموږ مشران داسې دي چې هغوی له هېڅ هم نه ورځي، سوا د دروغو نه، د رشوت نه، د کنځلو نه او د بکواس نه علاوه له بل څه ورځي نه. نو به د اسلام دپاره څه کار وکړي او دا په زړه کې به څه درد راشي د مظلوم مسلمان دپاره او د پیغمبر په شان کې به څه مینه وکړي او څه محبت به وکړي. هغه پرېږدئ دا تا ګنج بخش باندې چې کومه 2 کروڑ روپو کارونه وکړي. دا ګنج بخش له بیا اعلان وکړو 2 کروڑو. دا تا ګنج بخش څه ماربلې خوري، دا تا ګنج بخش چې کومه دی څه کوي هغه پلاونه خوري، څه خوري؟ هغه خو رسېدلی دی، الله دې وبخي. امید همداره نیک سړی و، انشاءالله مجاهد سړی و، عادي سي نه و، هغه دې خلاف و، انشاءالله جنت ته به تللی. اوس تا څه کار دی؟ خلک د ولږې نه مړ شو ته چې کومې مزارونه لالواګانې وړې ژوندي مسلمانان د دولګې نه مړ شو ته مړو له چې کومې لالواګانې وړې. مړي ته د حلوا ضرورت نشته، ژوندو ته ضرورت دی. ژوندو له ورکړه چې وخوري لږ ماړه شي، مړی خو رسېدلی. الله تعالی دې موږ صحیح عاشقان جوړ کړي د رسول الله، او الله تعالی دې موږ د هغه په ناموس باندې قربان کړي. او څوک چې د پیغمبر او د رسولانو د انبیاو د نیکانو صالحانو او د دې اسلام او د ایمان توهین کوي، الله دې نیست و نابود کړي، او الله دې موږ صحیح زمري مسلمانان جوړ کړي، او الله دې موږ ګډي مسلمانان نه جوړوي چې ښه صحیح زمري مسلمانان جوړ. دا یو بیمار دی، هغې دپاره دعا وکړئ. خالد شعیب کور والا بیمار ده، الهو العالمین شفای کامل عاجله ول ورکړي. څه بیماري ده، څه رکاوټ پریشاني ده ختمې کړي. پروردګاره ته بیماري راولې او ته بیماري لرې کړې، الهو العالمین شفا ول ورکړي. څوک بیماران دي چمګاونه علاقه کې ټوله شفا ورکړي. اللهم ربنا